بسم الله الرحمن الرحیم. نن ان شاء الله زموږ د علم الصرف 53 نمبر درس دی او تمرین شروع شو ان شاء الله چې کوم مونږ هغه نفي جحد بلم وي او د هغې نه مخکې نفي تاکید بلن وي نو ان شاء الله د هغې به نن مشق کوو. نو تمرین عربی کې ورته تمرین وایي، مونږ ورته په پښتو کې مشق وایو. او بیا سوالات یو څو سوالونه راکړي دي. د اول سوال یې راکړی وایي د لن او د لم په لفظونو او معنی کې عمل، یعنی د لن او لم په لفظونو کې څه عمل کوي او په معنی کې څه عمل کوي. نو اول هم ته د لن په لفظونو کې عمل، چې لن په فعل مضارع لفظونو کې څه عمل کوي. نو لن د فعل مضارع پیش والا صیغو لا پیش والا صیغو، یعنی ینصرو تنصرو چې آخري حرف باندې پیش وي نو دغه ته پیش والا صیغې وایي. ینصرو صيغه واحد مذکر غائب، تنصرو صيغه واحد مؤنث غائب، تنصرو صيغه واحد مذکر حاضر، انصرو صيغه واحد متکلم، ننصرو صيغه تثنیه و جمع متکلم. نو دې صيغو کې د آخري حرف باندې پیش ته وګورئ، ینصرو تنصرو تنصرو انصرو ننصرو. دی له نسب ورکوي، یعنی لن ینصره دا ینصرو چې دی کنه دا به ینصره کی، او لن تنصره لن تنصره لن انصره لن ننصره. دا په لفظونو کې عملو. اوس په معنا کې څه عمل کوي او لن حاجی لن نور عمل څه کوي په لفظونو کې. لن اوه صیغونه نون اعرابي ختمي، یعنی اوه صیغو کې نون اعرابي دی. ینصرانی په دې کې چې د اخره کې کم نون دی دې ته نون اعرابي وایي. ینصرانی واحد د تثنیه مذکر غائب، تنصرانی تثنیه مؤنث غائب، تنصرانی تثنیه مذکر حاضر، تنصرانی تثنیه مؤنث حاضر، ینصرون جمع مذکر غائب، تنصرون جمع مذکر حاضر، او تنصرین واحد مؤنث حاضر. نو د دې صيغونه د نون اخیری کې چې کوم نونونه دي دا ته ختمي. نو ینصران نه بس شي لن ینصرا، تنصران نه لن تنصرا، تنصران نه لن تنصرا، بیا لن تنصرا، ینصرون نه لن ینصرو، او تنصرون نه لن تنصرو، او تنصرین نه لن تنصری. نو دا خو د دې لن په لفظونو کې عمل دی چې پنځو پیش والو صیغو له به نصب ورکوي او اوه نون اعرابي والا صیغونه به نون اعرابي ختموي، او دوه د مؤنث صیغې دي ینصرن او تنصرن، یعنی هغې ته نون جمع مؤنث وایي، هغې کې هېڅ عمل نشي کولی لفظونو کې. معنی کې ولا عمل کولی شي، لفظونو کې عمل نشي کولی. خاجي اوس درته وایي همدغه شان لن په معنی کې هم عمل کوي، یعنی د فعل مضارع معنی کې نفي تاکید او معنی مستقبل سره خاص کوي. نفي تاکید او معنی مستقبل سره خاص کوي. یعنی ینصرو کې چې دی ینصرو معنی هغه سړی مدد کوي یا به وکړي. لن ینصره هغه یو سړی به هرگز مدد نه کوي. ینصرو معنی هغه یو سړی مدد کوي یا به وکړي. اوس په دا مدد کوي معنی نه ده، دا د حال معنی دا به ختمه کی، معنی به ورله مستقبل سره خاص کی، او نفي تاکید یعنی تاکید والا زور والا نفي به پکې راولي. یعنی لن ینصره معنی ده هغه یو سړی به هرگز مدد نه کوي. لن تنصره هغه یو ښځه به هرگز مدد نه کوي. لن تنصره هغه ته یو سړی به هرگز مدد نه کوي. نو دا خو د دې لن په لفظونو کې او په معنی کې عملو. اوس په لم په لفظونو کې څه عمل کوي. نو لم د فعل مضارع پیش والا صیغو له جزم ورکوي، یعنی ینصرو نه به څه جوړ شي، دا ینصرو دی ینصرو د آخري پیش دی نو دله به لم ینصر کی، دله به جزم ورکي. تنصرو دی دنه به لم تنصر شي. نو دا درې بیا دوه د تنصرو صیغې دي، نو هغې نه مې بیا وواغېستو. انصرو واحد متکلم د انصرو د دې اخره را باندې پیش دی، چې کله د باندې لم داخل شي نو لم انصر به شي، دا را به ساکن شي. او ننصرو په دې را باندې ضمه ده، چې کله په ده باندې لم داخل شي نو دا ضمه به ختمه شي، جزم به شي، لم ننصر به شي. ٹھیک شوه؟ دا خو پیش والا صیغو کې عمل کوي. اوس نون اعرابي والا، نو لم د فعل مضارع نون اعرابي والا صیغونه نون اعرابي ختموي، لکه ینصران نه به لم ینصرا، تنصران نه به لم تنصرا. بیا سلور چې دی یعنی یو ینصران دی او درې تنصران دی، نو هغه دریو کې مې یو واغسته. او ینصرون نه به لم ینصرو، او تنصرون نه به لم تنصرو، او تنصرین نه به لم تنصری. نو دا نون اعرابي ختموي. او ینصرن تنصرن دوه د نون جمع مؤنث صیغې دي، هغې کې هېڅ تبدیلي نشي راوستی. ٹھیک شوه؟ لفظونو کې تبدیلی نشي راوستي، معنا کې تبدیلی راولي. او د لم په معنا کې عمل،
لم په فعل مضارع داخلیږي او د فعل مضارع معنا نفي کوي، هم نفي کوي او د فعل مضارع معنا ماضي سره خاص کوي. د فعل مضارع هغه فعل ته وایي چې د حال یا د موجوده زمانې یعنی حال یا موجوده زمانې ته مضارع وایي. نو چې کله د مضارع باندې لم داخل شي نو دا د حال او د مستقبل دا معنی به ختمه کی، معنی به واپس شاته مضارع ته ماضي ته واړی. نو د فعل مضارع معنی ماضي سره خاص کوي. لکه لم انصر ما مدد اونکړو، انصر معنی ده زه مدد کوم یا به وکم، زه مدد کوم اوس په حال کې یا به وکم په راتلونکي وخت کې. ټیک شوه، د انصر دغه معنی ده. خو چې کله په دې انصرو باندې دا لم داخل شي نو دا د موجوده یا د راتلونکي دا زمانه دا معنی به ختمه کی، نو د معنی به بیا د ماضي شي. ما مدد اونه کړو، ټیک شو، ما مدد نه دی کړی. نو دا د لن او د لم په لفظونو کې او په معنی کې عملو. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.